أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين. سورة المائدہ 107 نمبر آیت. په دې ځکه کې حقدار ته د حق در رسولو دپاره د ګواهانو او د قسمونو شرعي طریقه ښیي. مخکې دا خبر تاسو واورېدله چې کله یو سړی وفات کېږي او بل ځګین کې په حالت سفر کې نو خپل مال خپل وارثانو د رسولو دپاره به چاته وصیت وکړي چې دا مال زما ورسوه. ځکه خپل وارثانو ته مال رسول دا هم یو شرعي حق دی او دا مال بې ځای ضایع کېدل دا هم یو ګناه دی، یو ظلم دی. نو هغې دپاره به وارثانو ته وصیت وشي. کومو کسانو ته چې وصیت کېږي د مال د رسولو وارثان ته، هغې باره کې موږ وویل ښه دا ده چې مسلمانان او ښه دا ده چې عادلان. که مجبوري او دا پیدا نه شي نو خیر د کافرانو فاسقان هم پکې چلېږي. بیا د مجبورۍ په صورت کې دې چې کله مال راوړي وارثان ته حواله کړي، وارثانو شک راغی چې دا مال یې پوره نه دی حواله کړی، نو د مازدیګر لمانځه نه وروسته به دا کسان ایثار شي او دوی ته به قسم ورکړی شي چې تاسو قسم به ورکړی شي چې تاسو قسم وخورئ دا مال تاسو پوره راورسوو، تاسو پټ کړی نه دی، ضایع کړی هم نه دی. نو که هغوی قسم وخوړو او په مقابل کې ګواه نه وه، چا چې دعوه کړله، چا چې شک کړی دی چې دا مال دوی پټ کړی د هغوی څه ګواه نه وه، دوی به قسم خوري. بیا قسم یې چې وخوړ نو بس دوی بری شو. اوس دویمه خبره دا ده چې دوی قسمونه وخوړل چې موږ مال نه دی پټ کړی، خو وروسته اطلاع میلاو شوه چې نه مال یې خو پټ کړی دی، قسمونه یې په دروغه باندې خوړلي، نو د هغې دپاره اوس مزید نور حل بیانېږي. الله وایي په ان عثره که اطلاع وکړی شوه، خبرداری وکړی شو علی انه مستحق اثما چې دا دواړه کسان مستحق د ګناه دي. څنګه مستحق د ګناه دي؟ امې پر مال پټ کړی دی، امې قسمونه وخوړو، اوس د ګناه مستحق شو. لکه په دغه واقع کې موږ ویلو چې دوی قسمونه وخوړل چې موږ مال نه دی پټ کړی، او بیا اطلاع میلاو شوه یو پیاله د سپینو زرو چې په هغې د سرو زرو ګورونه لګېدلي وو، په مکې په بازار کې خرڅه کړې ده. نو پته ولګېده چې قسمونه یې په دروغو خوړلي وو، مال یې هم پټ کړی، مستحق د ګناه دي. فآخران دو نور کسان یقومان وبدریږي مقامهما بځای د دغه دواړو باندې من الذین استحق علیهم الاولیان د هغه کسانو نه چې ضبط شوی دی حق د هغوی الاولیان چې هغه ډېر نږدې یې مړي ته. استحق مطلب دا ده چې د هغوی حق وهلی شوی دی، د هغوی حق ضایع کړی شوی دی، یعنې د اولنو کسانو ته سیس پټ کړی دی، وړی دی. نو د دې نه مراد څوک شو؟ هغه د مال مالکان او د مړي وارثان ترې مراد شو چې د دوی مال پټ کړی شوی دی. او چې کوم ډېر نږدې مړي ته په وراثت کې چې کوم ډېر نږدې د مړي زوی، د مړي پلار، ورور دا ته نږدې دی، نو دا دوه کسان به دغه نه راوستلی شي او د اولني کسانو په ځای باندې به ودرولی شي د څه دپاره؟ د قسمونو دپاره. فیقسمان بالله نو دوی به قسمونه وخوري په الله تعالی باندې. لشهادتنا احق من شهادتهما چې زمونږ ګواهي ډېره لایق ده د دې دواړو د ګواهي نه. دوی چې کومه ګواهي ورکړې وه وړاندې چې موږ غلا نه ده کړې، هغه ګواهي په نسبت زمونږ ګواهي ډېره مضبوطه ده، ځکه زمونږ سره شواهد پیدا شو. وما اهتدینا موږ زیاتې نه دی کړی انا اذا لمن الظالمین ګنې شو په دغه وخت کې موږ د ظالمانو نه بشاره دروغ الزام لګوو. دا کار دروغ دی، دروغ به الزام دی، ګناه ده، دا کار موږ نه دی کړی. د دې حاصل دا شو قسمونه به دې ته کله ورکړل کېږي؟ قسمونه په هغه ټایم کې چې کله دوی ته اطلاع وشوه چې اولني کسان غداران دي، خاینان دي، او د دې اطلاع نه وروسته د هغوی مطالبه دا وه چې خپل مال ته وصول کړي. اوس مطالبه یې نشته، چا ته اطلاع میلاو شوې ده چې مال یې پټ کړی دی، اطلاع وشوه، خدای وایي زه بس دې ته نه غواړم، وسره به یې پرېږده چې آخرت کې مې ذمهوار شي. بیا ته قسمونو ضرورت نشته دی. د قسمونو ضرورت هغه ټایم پېښېږي چې کله خپل حق مطالبه وکړي، عدالت ته پېښ شي. نو چې کله عدالت ته پېښ شي نو اوس دوی دعوه وکړله، د دوی خبره دا ده چې زموږ مال پټ شوی دی، هغوی دعوه دا ده چې نه موږ اخیستلی دی. نو هغوی منکر شو او دوی مدعیان شو. نو د مدعي دپاره چې کوم دی نو ګواه دی، او د منکر دپاره قسم دی.
هغوی دعوا کړې ده چې زمونږ دا مال اخیستلی او کوم پیاله چې موږ خرڅه کړې ده بازار کې دا موږ اخیستلې وه دعوا یې وکړله ګواه ورسره نشته او وارثان منکر دي هغه وایي نه دی اخیستلې نه ده بلکې دی پټه کړې ده نو هلته کې د مدعیانو دپاره ګواه نشته دی په دې خو ګواه شته نه چې پیاله یې واقعي دوی اخیستلې ده په هغې باندې ګواه خو نشته دی خو پټه کړې وه واقعي پټه کړې وه نو اوس شریعت دا وایي چې کله مدعي سره ګواه نه ور منکر به قسم وکړي دا وارثان په دې ټایم کې منکر شو هغوی مدعیان دي غله چې کوم دي مدعیان دي دې ځای کې په دې مسله کې په دویم صورت کې غله مدعیان شو او وارثان دا منکرین شو نو دا منکرین به قسم وخوري که دوی قسم وخوړو نو اولنۍ فیصله به ماته شي او کوم پیاله چې د دوی رسېدلې وه او ماب شوي په هغې کې هغه فیصله به ماته شي اوس به دغه پیاله په خپل یا د هغې قیمت وارثانو ته میلاویږي او که دوی وارثانو د قسم نه انکار وکړي چې موږ قسم نه خورو نو بیا اولنۍ فیصله به حال پاتې شي که دوی دعوا هم کړي چې غلا یې کړل او ثبوت هم راوړي دعوې راوړي چې دا شی چې کوم دی دوی پټ کړی دی هغوی ووایي چې نه موږ اخیستلی او د هغې نه بعد هم خرڅ کړی دی خو چې کله د دوی سره دوی قسم نه خوري نو په دې ټایم کې به مال د اولنۍ غلو راسي که قسم یې وخوړ نو اولنۍ فیصله به ماته شي او د وارثانو به ورسېږي نو دلته الله تعالی وایي چې من الذین استحقنا علیهم الاولیان دا دوه کسان چې کوم ودرولې کېږي د اولنۍ کسانو په ځای باندې قسم دپاره نو دا به د هغه کسانو نه چې د هغې مال پټ کړی شوی دی او دا ډېر نږدې دی مړي ته اولیان مطلب دا چې نږدې دی مړي ته فیقسمان نه دواړه به قسم وخوري بالله په الله تعالی باندې لشهادتنا چې خامخا زمونږ د ګواهي چې موږ یې کوو چې دا پیالۍ د کسانو پټه کړې ده او زمونږ د کس پې خرڅه کړې نه ده احق ډېر لایق ده من شهادتهم د هغوی د ګواهي نه وما اعتدینا موږ زیاتې نه دی کړی ان اذا لمن الظالمین یقینا په دغه وخت کې به موږ شو د ظالمانو نه چې په دروغ ګواهي په چا باندې وکړو و دې ځکه پورې مسالې حل ختم شو ولټولی شو الله تعالی دغه طریقې هغه اهمیت بیانوي چې دا طریقه څومره بهترینه طریقه ده که داسې وی چې یاره کم کسان ته چې وصیت شوی دی اول د وصیت خبره نه وی شوې چې یاره تاسو یو ځای کې مړه کېدئ نو ځان نه څه وګورئ وصیت ته وکړئ مال ته وسپارئ دا خبره نه وي ټول مال به ضایع شوی وي دویم که فرض که د وصیت خبره وي خو بیا د هغې نه وروسته دا خبره پکې نه وي چې که په دې چاته چې وصیت شوی دی مالو ته حواله شوی دی دې کسانو په مقابل کې دوباره بله فیصله او د نورو ګواهانو نورو قسمونو گنجایش نه وي نو دې کسانو به ډاډه قسمونه خوړلې دروغ به ویلې او دغه مړي مال به پټولې او چا به یې تپوس نه شوی کولی نو شریعت داسې طریقه ولټوله چې د ټولو حقونو خیال یې وساتو نو الله تعالی وایي ذلک دا طریقه چې بره ذکر شو ادنا ډېره نږدې ده ان یأتو بالشهادتي چې دا خلک راتله وکړي به ګواهي باندې علی وجهها په خپله طریقه سره چې د ګواهي کومه طریقه ده په هغه طریقه باندې مناسب ګواهي وشي منځ کې چل ول ونه شي او یخاف ان ترد ایمان بعد ایمانه یا دا چې دوی به یریږي د دې خبرې نه ان ترد چې واپس پکړی شي ایمان د دوی د قسمونه د اولنۍ ګواهانو او د اولنۍ وصیت والا کسان چې کوم چاته مال سپارلی شوی نو دغه کسانو د قسمونه به رد کړی شي بعد ایمانهم وروسته د قسمونو د وارثانو نه د دې مطلب دا دی چې کوم چا مال راوړی دی د مړي مال او وارثان ته یې حواله کړی دی د دې کس په زړه کې به یو یره راولاړ شي یره به دا چې یا خو د الله نه یریږي چې دا مال حرام دی او په دروغو قسمونه پکې راځي او قسمونه مې بیا خرابوي یا خو به د دې نه ویریږي یا به د دې نه ویریږي چې یاره د الله نه خو بړوله یریږي نه فاسق فاجر سړی به خو د دې نه به یریږي چې که دې وارثانو ته اطلاع میلاو شوه زما د دې مال نو بیا به دوباره د وارثان قسم خوري او چې کله وارثانو قسمونه وخوړل نو زمونږ د قسمونه به رد شي مسترد به شي عباس به پاتې شي په دې ټیم کې معاشره کې به سم رسوا شو خلک به وایي چې ناروا قسمونه یې خوړلي دي او اوس خبره د هغې خلاف ثابته شوله او مال یې د لاس نه لاړو نو هم به غله ثابت شو هم به قسم خور ثابت شو هم به ناجایزه ثابت شو نو په دې ټیم کې معاشره کې به زمونږ ځای ورک شي سپک به شو دا غم به پړه کې پیدا شي چې د الله یاره نه د مخلوق یاره پیدا شي نو د الله یاره یا د مخلوق یاره دا به سبب د دې وګرځېږي چې څوک پر دې مال باندې به دعوه کېږي نو څوک به ناروا قسمونه نه خوري نو الله تعالی وایي دا ډېره نږدې ده ذالک دا طریقه ادنا ډېره نږدې ده ان یأتو چې د خلک راتله وکړي بالشهادة په ګواهي سره علی وجهها په خپله طریقه باندې او یخاف یا دا چې د خلک به یریږي ان ترد ایمان چې رد بشي د دوی قسمونه بعد ایمانهم وروسته د قسمونو د وارثانو نه واتقوا الله د الله تعالی نه ویریږئ والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی هدایت نه کوي قوم نافرمانه ده فاسق هغه چاته ویل کېږي د شریعت دلایلو ته ورسېږي او بیا هم نه مني
بیا او دویم دا چې شرعي احکامو ته غوږ هم نږدي نو د غوږ دی او نه عملي کوي دې کس ته فاسق ویل کېږي نو چې کوم کس شرعي احکام اوري غوږ ورته نږدي یا غوږ کېږدي خو عمل کې نه راولي نو د کس ته الله تعالی بیا هدایت دغې نه وروسته